زمانه کې د الله رحم وکړي مفتین هم کوشش دا کوي چې ځان مشهوره کړي شهرت به وشي او شهرت چې نو شو بیا به ماته دنیا حاصل دې زمانه کې د خلکو د علم د دنیا ذریعه ګرځول خلک چې وایي فتوا کې عجله مه کوئ پلانی چې د دې مسئلې نه جړل عبدالرحمن بن مهدي جړل پلانی جړل چې علما مړه شو او خلق فتوا کی تایید کوي دوره حدیث بو نو ته پوس به نو کو چې کم کتابونه دی ویلي کم درجه دی ویلي تا به امتحان ورکو مدرسو والا دا ته پوس نه کوي کم ځای نه راغلی اول کلاس دی ویل تخصص پلانې بعد کاغذونه لاس کې وګوره هغه کې تراوړه مفتی پلان ممتاز هغه ممتاز هغه مجبوره دی چې میډیا ته راوځي فیسبوک ته راوځي فتوا ورکړي غلطۍ که صحیح علم شته او که نشته دی په دې باندې محنت کړی دی 6 میاشتې فارم کې وخت تېر کړی دی نو ولې به فتوا نه ورکوي د دې وجې نه په دې وخت کې بعضې خلک هغه په یو پریشانۍ کې پراته دي په دې زمانه کې د الله رحم وکړي مفتین هم کوشش دا کوي چې ځان مشهوره کړي او د نیټ ته یوه خبره راوباسي او دې دپاره چې ناشنا وي خیر ده که خلک په پریشانۍ کې واقع شو خو واقع دي شي که خلک په ټینشن کې واقع شو خو واقع دي شي خو زما شهرت به وشي او شهرت چې نو شو بیا به ماته دنیا حاصل شي نو دې زمانه کې د خلکو د علم د دنیا ذریعه ګرځول دې وجې نه خلک به د فتواګانو کې هم ډېرې عجلې کوي او دا کوم خلک چې تجاري نو زما د دې خلکو باندې یو ملاحظه شته دی دا کوم خلک چې وایي فتوا کې عجله مه کوئ پلانی چې دی د دې مسئلې نه جړل پلانی چې دی عبدالرحمن بن مهدي جړل پلانی جړل چې علما مړه شو او خلق فتوا کی تایید کوي نو د دې خلکو مثال داسې دی لکه یو سړي د چرګانو فارم جوړ کړی او خلکو ته وایي چې هلکه دا د 6 میاشتو فارمونه د دې دا غوښه خرابه ده دا مه خورئ دا بیکاره ده دا مه خورئ هلکه چې نه خورو نو دا فارم دې ولې جوړ کړلی دا کوم خلک چې جاړي نو دا نقصانونه همدې خلکو جوړ کړي دي پخوا زمانه کې به چې یو ځای له لاړې دوره حدیث به نو تپوس به یې نه وکړو چې کم کتابونه دي ویلي کم درجه دي ویله تا به امتحان ورکو ستا لیاقت به معلوم شو نو تا به دوره حدیث وکړه بیا به تاله سند درکو ممتاز جدا دا بیله درک اوس مدرسو والا دا تپوس نه کوي چې کوم ځای نه راغلی اول کلاس دی ویل که 2 دریم دی ویل که 4 میرټ باندې نه مدرسه ده نه په میرټ باندې سند دی ټول ممتاز که ممتاز یې نه راولي جدا جهید راولي خفه کېږي چې خفه شو بیا کال له مدرسې له نه راځي او مدرسه خو زما د دنیا د ګټلو ذریعه ده خرابېږي نو دې وجې نه زه کم از کم چې یو طالب سره مدرسه کې داخلوي او سند ورکړي یو خدای چې سند نه ورکړي زه خیر دی حدیث دی مه منې کوه هر مسلمان دی حدیثو ته کښېني څوک به دې لږ علم زده کړي څوک به ډېر خو ته چې سند ورکړې عالم سند ورکړي چې دا عالم دی ممتاز سند ورکړي نو پکار دا چې امتحان دې واله کوه چې تا کتابونه ویلي دي که نه دي ویلي تا علم حاصل کړی دی که نه دی حاصل کړی نو بیا وله سند ورکړه په میرټ یې وله ورکړه که ممتاز وله ورکړه که جهید وله ورکړه دارنګې خلکو فارمونه شروع کړي دي تخصص پلانې دا فارمونه خلکو راویستلو نو اوس ته چې په 6 میاشتو کې نوي مفتین فارغ کې 6 میاشتو کې نوي مفتین
او دی نوی مفتیانو لا سند دی ورکو ممتاز ممتاز ممتاز. نو دا نوی مفتیان چې فتوا نه ورکوي نو دا به څه کار کوي بیا نو؟ او سند یې ممتاز دی، جید هم نه دی، مقبول هم نه دی. لاس کې ول تا ښه ممتاز سند ورکړلی، پلانې د پلانې زوی 6 میاشتې زمونږ د دارالافتا د فارم نه فارغ شو او ښه ممتاز راغلی دی. او بیا ورته ویل چې هلکه فتوې مه ورکوه، فتوا باندې چې د عبدالرحمن بن مهدي خفه کېدو. هلکه چې فتوا نه ورکوم خو مې فارغه وکړه. ولې 6 میاشتې کې 100 مفتیان فارغې؟ ته چې یو کال کې 200 مفتیان فارغې او بیا ورته ویل چې فتوا مه ورکوه، فتوا کې تهدید مه کوه، علم دې نشته فتوا مه ورکوه. نو بیا تا فارغ کړی ولې دی؟ بیا تا ولې دا درجه د ممتاز ولې ورکړې ده؟ منګورو دویم کلاس کې سبا خبر چې چېرته دی؟ وایي فلاني ځای کې داخل شوی دی، مفتي کېږي. بیا چې 6 میاشتې بعد کاغذونه لاس کې وګوره هلکه ته راوړه مفتي پلان ممتاز. هغه ممتاز وي نو هغه مجبوره دی چې میډیا ته راوځي، فیسبوک ته راوځي، فتوا ورکړي، غلطه یې که صحیح، علم یې شته او که نشته دی. په دې باندې محنت کړی دی، 6 میاشتې فارم کې وخت تېر کړی دی، نو ولې به فتوا نه ورکوي؟ نو عرض مې دا کوي عزتمندو چې د کوم شي نه جاړو د دې سببونه موږ پخپله یو. دا کوم مفتیان چې غلطې فتوې ورکوي خلک پریشانه کوي، خلک حلال و حرام نه پیژني، په حرامو کې چې په حلالو کې چې د دې ذریعه ابدا موږ یو. دا موږ چې چغې وو چې مه کوئ مه کوئ، بېرته موږ وله فارمونه جوړوو او موږ 6 میاشتې کې فارغوو او دې ته جوړوو چې خلک په حلال و حرامو کې چې وځي ته ممتاز مفتي شو. نو عرض مې دا کوي عزتمندو چې دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره شوې ده چې پیغمبر اسلام به تاسو باندې صلات، الله عز وجل به تاسو باندې صلات وایي. تا به پیغمبر صلات ویو، الله به تا صلات وایي. نو تعالی الله ستا د عمل بالمثل چې د اجر درکړو، مزدوري دله درکړه. د دې حدیث له معلومیږي چې مزدوري بالمثل چې دی ناروا نه ده. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.